بسم الله الرحمن الرحیم. د امام ابو حنیفه رحم الله د غلو د نیولو په باره او د معلومولو په باره کې نن ډیره سبق آموز او ډیره مزیداره واقعه ده. امام ابو حنیفه رحم الله په کلي کې یو کس روانو او ډیر زیات پریشان او هغه ته تپوس وکړو چې ولې دومره خفه یې. وی چې بیګا زموږ کره غله راغلي وو، زه یې وم وهلمه، ویم ډبولمه، سامان یې م رانه ویوړو او بیا یې وویل چې ښځه دې باندې طلاقه یې، ښځه یې م راباندې طلاقه کړه او قسم یې راکړو چې ته به زموږ حل لکه نه وې. نو ډېر زیات خفه یمه، که حل نه ویمه نو سامان یې رانه ډېر زیات وړی دی او که وینا کومه نو لکه نقصان مې م شوی دی، قسم یې راباندې خوړلی، طلاق یې اچولی دی، نو څه نه شم ویلی. هغه ورته یو طریقه وښودله، وی چې ته به په یو د ماسخوتن دا ټول خلک خپل راجمع کړي د کلي او بیا به یو ور کولاو کې او په هغې به یو یو کس وځي، خو چې کم غل نه و نو ته به وایې چې دا غل نه دی، او چې کم غل و نو بیا به ته خاموشه پاتې کېږي. نو هغه سړي هم دغه شانتې وکړو، جومات کې ټول خلک راغونډ کړه د کلي. امام ابو حنیفه رحم الله هم وله راغی او ور یې کولاو کړو، یو یو کس به په نمبر وتو، سړي به وي دا غل نه دی، او چې کوم غل به وله راتلو بیا به خاموشه کېدو. نو په دې طریقه باندې چې کوم دی نو هغه دا ټول غله معلوم کړه. نو هغه امام ابو حنیفه رحمه الله الله پاک ډېر زیات فهم ورکړی و، ډېره پوهه الله پاک ورکړې وه، او په داسې طریقه باندې دا غله معلوم کړه چې په سړي باندې ښځه م طلاقه نه شوله او سامان یې م راواپس شو او حل یې م ونه وي. نو دا زموږ دپاره ډېره د عبرت واقعه ده. جزاکم الله خیر. په غور سره یې واورئ انشاءالله.